زما د پاک آرمی سکند عبادت دی او نه مونږه انډیا ته ټیټېدي شو. زه شکر الحمدلله داسې کرامت منم او لرم چې زه په هوا کې هم د جز الوزم، خو پښتانه خو چې یو آواز اوچت کړو نو هندوستان باندې زلزله راشي. زما د پاک آرمی قسم مې د پاک ذات دی چې چا په حکم چې خبرې کوم زما دا ایمان دی چې زه د رب العالمین نه علاوه پاڼه نه خوځي نو زه به خبرې څنګه وکړم. سلام قولا من رب الرحیم دا زما ورد دی د ماشوموالي نه بېشمار او درود شریف مې هم ورد دی. نو دا پکار دی چې د آرمی والا احترام وکړي، د ملک دفاع والا دا زمونږ نوکران دي، دا زمونږ دفاع والا دي. مال له بده کې دا کمال له چې ستا خېټه پړسېږي عزم نه راځي وروجې دې وخوړلې په مزغو دې ټینشن راغی بول دې نه لغونتې اوچ واچوه که الله حکم سره او مکمل په 2-3 منټه کې ټیکي. نو دا خو د میله کې هر چا سره یې نه دا د میلو والا دوی نه ده ځکه زه د قومي دواخانې مالک یم پخپله او زما د قومي دواخانې مالک هغه ذات دی چې زه پیدا کړم د خپل مور او پلان نه. څه پېښ شوې څوک چې د مور پلا په دعا رنګي نو د وقار علي شاه په شان وقار پیس کلندر د الله جانانی. الله پاک فرمائی چې زه ظالم دوست نه یم. وہی مظلوم کی آنکھ سے ڈرو، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو کیونکہ وہ اپنی حق کی بابت سوال کرتا ہے اور خدا کسی کا حق دا پکیری ملحمدی دا ما تا چې ما په سند کې تیوان شوګر مل کې اسسټنټ سکیورټي افیسرم تا غزا نه مې نوکري چې ختمه شوه بیا زه رالم ما ته خپل مور او پلار دا وښول بیا به دې کې شاد محمد صاحب زمونږ د خل دغه وه نو هغه مونږ زه تللی م نه یم دغه ته ما ته لیسنس هم کور ته راغلی دی دا لیسنس ماشاءالله دا سبو په مې ادا دی او دا بده کې زما د مور او پلار دعا ده او ورسره د ټول مؤمنانو مسلمانانو قسم مې د پاک ذاتي د چا په دغه چې زه قسم خورم به د ځمکې اسمانونو مالک باندې نو بېګا ما دومره اوښکې تویې کړي دي چې وریځې رحمت برس رہی ہے محمد کے ذہن میں وہ انسان کی کسی روپ کی تقصیر نہ کرنا پھرتے ہے زمانے میں خدا بے سبد. دل ٹوٹ جاتا ہے عشق کے درباروں میں عاشق لوٹ جاتا ہے برف کے انگاروں میں ہم نے سنا تھا ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے وقار شاید ہم بھی تجھے مل جائیں گے کئی ٹوٹے ہوئے ستاروں میں ستارے ٹوٹ جائیں گے زمین پر زلزلہ ہوگا محمد تخت پر ہوں گے عدالت پر خدا ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے وی دمخشر پروز بلو یا تماشوی دمخشر پروز بلو یا تماشوی چرتت پخپل تماشن شرحمانہ وی ملائک لا دعشق تدر نہ خبر ندی ما رحمان لردا سخت سفر پیدا دی او وی څوک چې مینه کې مجنون غونتې صادق وي رحمان وایي پاغو باندې سلام وی لکونه مستحکم په خپل مقام یم که خزان را باندې راشي که بهار ګل پاکستان ګل پښتونخوا. ډاکټر صاحب جی سر کار روزګار څه کوئ دا بیک کې څه سره کې زه یتیمانانو مسکینانو خدمت او خپلو بچو له حقه لا رزق ګټم ځکه چې دا زموږ خانداني پیشه ده. زه د اقتصاد بیرو مرحوم الداد خان واریم د غنیداد خان سمال انډسټري کارپوریشن ډایرکټر سابقه د غر واریم د پیم دغه د کمبر علی شاه باچا چې اوس ټیچینګ کوي د هغه پلاریم د خیدر علي پلاریم چې هغه انجینیرینګ کوي د عباس علي دغه پلاریم چې هغه هم د کریانې شاپ هم دا اوس څه شي سره داسې لیسنس زما دا ډاکټر وقا ولد لال سخیدات خان دا ستا لیسنس دی او جی دا زما لیسنس دی هسې نه خلک کوئی ډوپلیکیټ جوړ کړی بیا به دا ډوپلیکیټ نه ما سره اصل کور کې پروت دی زه دونه څه ډم نیما ویا اوس درته یو بل شعر ویما وی د دواخانې ایډریس ووایي کو څوک درته دواخانه زما اول اوتی نهر کې وه بزنس کو نو موږ له پنجاب والا ولې دوکې راکوي موږ پښتانه به تر همیشه پورې خریو ګیدړان به یو موږ هندوستان ماں کی دعا جنت کی ہوا باب جنت کا دروازہ ما ایڈریس اس کم ځای کې دواخانه دا اوس ګجراګړی کې دی نامو ډپټي کمشنر صاحب تم پتا ټول پاکستان کونے کونے ته پته را
نوم یې وایي لکه ایډرس هم وایي. زما دغه قومي دواخانه نیستوت مسجد شینکې چوک ځکه ما ته د ماشوموالي نه ته مینې نه شینکې بابا وایي ته ما جبینې په اواز باندې به تاسو اورېدلي ما هغه پیر یم وي زه به جارو کم زیارتونه که مې قبول کې دا سوالونه شینکې بابا خبردار. ور سلام پاکستان.